سعد ابن ابي وقاص په صحابو کې هغه صحابي دی چې د حجۃ الوداع نه وروسته بیمار دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیمار پرسی لراغلی دی. نو د دوالو جهانو سردار مبارک ته فرمایي اخلف بعد اصحابي، د الله محبوبه داسې ښکاریږي لکه چې زه مړ کېږم او په دې مکه کې پاتې کېږم او زما ملګري به ستا سره لاړ شي واپس مدینې طیبې دارالهجرت ته به ور ورسېږي، ما ته نه ښکاریږي چې زه روغ او ژوندی بیا مدینې طیبې ته لاړ شم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاس پورته کوي او دعا کوي اللهم امض لاصحابي هجرتهم. ربا سعد په مکه کې په مرګ باندې خفه دی، الله هجرت یې برقرار وساته، مدینې ته یې ورسوه. او بیا ورته فرمایي انک لن تخلف، نه سعده ته به په مکه کې نه مړ کېږې، ته به مدینې طیبې ته رسېږې. ينفع بك اقوام ويضر بك اخرون. سعده الله بستانه ډیر لوی د خیر کارونه اخلي. د ایران په ماڼو باندې، د کسرای ایران په محلاتو باندې د الله اکبر اذان به سعد ته پورته کوي. دا انتخاب رب ستا کړی دی. ينفع بك اقوام، ستا د لاسه به الله ډیر خیرونه خوري. هغه سعد ابن ابي وقاص د چا په باره کې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پیشنګویي ورکړې ده، ستانه به الله لوی خیر خوري. هغه سعد ابن ابي وقاص د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د کور په دروازه په نیمه شپه توره په لاس باندې ولاړ، دروازه ډبوي، دننه نه پوښتنه ترېنه کېږي. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ترېنه تپوس کوي ما جاء بك يا سعد في منتصف هذا الليل. سعد په نیمه شپه چېرته راغلی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته فرمایي جئت احرسك يا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله محبوبه راغلمه او ستاسو په بارګاه باندې به پهرا ستا یو صالح امتی ورکوي، سعد به ورکوي. دا د رحمت للعالمین په امت کې صالح نوجوان دی، څوک چې په برګاه نبوت باندې الله رب العالمین پهردار جوړ کړي. ټول وایي الحمدلله. ستاسو انتخاب الله رب العالمین فرمایلی دی او دا لږ وخت د ختم نبوت پهرا دا به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین ته مونږ او تاسو پیش کوو. ربا هېڅ را سره نشته دی، الله د ختم نبوت محافظ وما او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په تاج او تخت